دا بل نولې غوندې چې ګرځي را ګرځي دغه دا خبیث شاهد الله شاهد یقینا دا خو جاهل دی که نه دام جاهل دی او د څه خواته یو بل وابي به ګرځېدو خپله جنات اسپتال کلو کړی دی زموږ خواته دلته دا دواړه جاهلانو لیکن د جهل د ایاز علي شاه صحیح بیان کړی دی بالکل شیخ دې مراولو زما درته کله چیلنج دی ما ته راشي هغې جوابونه را روان دي دا خو یا موږ مقدمه کې لګیا یو دا مسلې خو داسې نه دي چې په یو ورځ کې ختمیږي مسله موږ شروع کوو A to Z ټوله ختموو صفا کوو خبره څومره متعلقات چې دی هغه ټول چیړو بیا په تعویض اجرت اخیستل دمونه کول اجرت ټاکل دا ټولې خبرې به صفا کوو داسې نیمګړې مسلې به نه صفا کوو ښه پوه شو په خبره او کم چې پکې دا ګڼکپان دي یا کم چې دا میډیا والا دا بعضې فاسقان فاجران دي دا چې د ځان غوندې فاسق فاجر راګیر کي او ورته خپله اوخته او عمر رالیږلي په هغې ذریعې سره یې ریکارډ کړی او بیا د خپلې خور او د مور هغه ریکارډ هم په نیټ کې ورکوي چې دې سره دې دا حرکت کړی او دې سره دې دا حرکت کړی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هغه کسان چې د بې حیایۍ خبر خورول غواړي هغې دپاره عذاب علیم دی عند الله رزیل هغه یو فاسق سړی یو غلط حرکت یې وکړو تی په څلور کونج دنیا کې خورول غواړي او دې ته بیا د جهاد لقب ورکول غواړي عظیم د هغه نه لوی فاسق خو ته په دغه حرکت به هغه دومره نی ګناهګار شوی څومره چې د دغې حرکت په خورولو فاسقه ته ګناهګار شي او بیا دې ته لقب د جهاد ورکړي او بیا لاندې په کمنټونو کې ورته دغې ملحدینو زنادقو وهابیانو پنجپریانو لیکلي چې فلانی خان صاحب ډېر ښه جهاد دې روان کړی د مشرکانو په خلاف او د شرک په خلاف تکړه شه الګیا دی فسق کوي ګمراهي خوروي د بې حیایۍ خبرونه خوروي او ته وله داد ورکوه هغه هم په دې کافر ګرځېدلی او څوک چې داد ورکوي د هغه نه غټ کافر پیدا ګرځېدلی دی پوه شو په خبره ځکه کار د دواړو د ګناه دی او ګناه ته د جهاد او د ثواب لقب ورکول نو کفر چې دا نشي نو کفر توري که سپیني یاره وي میډیا والا ډېر ښه جهاد روان کړی خو هغه هم فاسق دی کم ګړکپ پسې چې ورغلی او بیا پې نوم د پیرانو به دی ورته دې لیکلي چې یو بل پیر ګیر شو یو بل پیر پیدا شوی او یو بل پیر هم داسې حرکت وکړو پیر نه دی ستا غوندې پیداګیر دی فاسقه تا هم لاس کې دا شی نیولی میک د معاش او د خپل رزق د حصول یو ذریعه دی ګرځولي د بې حیایۍ اخبار په دنیا کې خوروه په هغې باندې پیسې حاصلوه سپورټ حاصلوه